جوړ په خیر. په دې ویډیو کې به موږ د وایرس باره کې زده کړه کوو. وایرس یو مایکرو ارګانیزم یعنی دا خودویني جاندار دی او دا دومره واړی چې دا موږ په خالي سترګه منتي نشو لیدلی. دا د بکټریا نه هم زیات واړی. د انسان خلیې نه خو دا په 100 دومره واړی. دا په مختلف شکلونو منتي پاتې کیږي او په هر ځای کې موجودي. هر قسم له ژوندی شیز دا متاثره کوي. انسانان، ځناور، بوټي تر دې پورې چې بکټریا منتي هم دا حمله کوي. د وایرس جسم ډیر ساده دی. دا د پروټین او د جینیاتي مادې نه جوړي. جینیاتي ماده یا د ډي ان اے په شکل کې یا د آر ان اے په شکل کې. کله چې دا وایرس د یو زنده سر په خلیه باندې قبضه وکړي نو دا خپل د ځان نه غیر چاپیره یو پټ جوړ کړي او دغه وجې نه مدافعتي نظام دا غلطي وکړي چې دا ګڼي د خلیې حصه ده. کله چې وایرس د یو زنده سر د خلیې نه بار موجود دی نو دا صرف یو پیچیده مالیکول دی یا یو مړ کیمیکل دی. یو داسې کیمیکل چې هغه سره جینیاتي ماده موجود ده خو هغه خپل نسل مخکې ته نشي زیاتولی. خپل نسل مخکې ته زیاتولو لپاره دا وایرس د یو زنده سر په خلیې باندې قبضه کوي او خپله جینیاتي ماده یعنی دا ډي ان اے یا آر ان اے په دغه خلیې کې دننه داخل کړي. دا جینیاتي ماده د دغه خلیې مشینري امینو اسید او نیوکلیک اسید استعمال کړي او خپل نقلونه جوړ کړي یعنی بچی پیدا کړي او اخر کې خلیه ووجني. خلیه ماته شي او نوی وایرس بهر ته راوځي او غیر چاپیره موجود په نورو خلیو باندې قبضه وکړي. دا چکر جاری. د وایرس تعداد زیاتیږي او خلیې تباه کیږي. کوم وایرس چې بهر ته راوځي دا غیر چاپیره په نور زنده سرو باندې هم حمله کولی شي. وایرس د وجې نه انسانانو ته هم قسمه قسم بیماریانې لګي لکه یخني، زکام، انفلوئنزا، لیوني سپي خوړل، یرقان، ایچ آی وي ایډز، نمونیا، برډ فلو، زیکا، ایبولا، کینسر. او په دې وخت کې د دې لوی تباهۍ خورولو والا کورونا وایرس. زموږ د جسم مدافعتي نظام موږ د وایرس د حملو نه بچ ساتي. مدافعتي نظام وایرس وپېژني او هغه د خلیې ته دننه تلو نه مخکې تباه کړي. خو بعضې وخت وایرس زموږ مدافعتي نظام له دوکه ورکړي او په خلیې کې دننه داخل شي. د هغې نه وروسته بیماري شروع شي. خو ورسره د مدافعتي نظام او د وایرس په منځ کې جنګ هم شروع شي. کله زموږ مدافعتي نظام وایرس له شکست ورکړي او د جسم دغه حصه کومه چې ناروغه ده هغه واپس په جوړېدو باندې شو. کله وایرس زموږ په مدافعتي نظام باندې ضرور شي او په نتیجه کې د جسم دغه خاص حصه تباه شي یا پوره جسم چې کوم دی هغه کار پرېږدي او مرګ راشي. 1918 کې د سپینش فلو وایرس نومي یو وایرس د وجې نه په ټوټل دنیا کې 50 میلیون نه زیات مړي شي. ساینسدانانو د وایرس خلاف کامیاب ویکسین جوړ کړی. د ویکسینیشن په ذریعه باندې موږ ننکۍ یعنی چیچک داسې خطرناکې بیماریانې د دنیا نه مکمل ختمې کړلي. حالانکه ایچ آی وي ایډز او داسې نورې ډېرې بیماریانې موږ لپاره اوس هم ډېر غټ چیلنج دی. خو یو خبره یاد ساتل پکار دی چې موږ د وایرس خلاف انټي استعمال نشو کولی. انټي د بکټریا خلاف استعمالیږي. که څوک یخولی یا زکامي نو هغه له بیا انټي استعمالول نه دي پکار ځکه چې د هغې نه هېڅ فایده هغه ته نه میلاویږي. وایرس خلاف انټي وایرل دویانې جوړې شي دي لکه څنګه چې د ایچ آی وي ایډز خلاف جوړې شي دویانې ټول عمر استعمالول راځي. نو موږ یې زده کړه چې وایرس یو ساده شی دی چې هغه موږ ډېر بدې طریقې سره متاثر کوي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شي نو دا لایک کړئ، شیر کړئ، کمنټس کې خپله رای راکړئ او زما چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جوړ په خیر.